استاد وایي تا پرونه چې یو پول دی د ویښته نه نرې تورونه دا د مونږ اسیرولو که حقیقت دی نه وي دا خو حدیثو کې دی نو استاد چې ته وپې څنګه دی دا زرغون کونټۍ په لاس کې او چشمه کې دی په سترګو دی او چې په لاره ځې ډولۍ ډولۍ کېږي خو یو دم به در سره دم به در سره چې پوري وځي نو چې تا سره کم دم دی استاد جي اوس یې راته وښایه هلته به راپسې په هغه اتلس شلې زره قامه کې کم ځای ګرځم هغه ورته وی چې دا نن دې کم کار وکړه که نه دا کله کله کوه نو موټر وی بیا کم درته جومات کې امام و نو هغه یو ځل د دې پولي صورت تقریر کړی چې د ویښته نه لکه پول ورته ګورې مونږ وایو چې د ویښته نه جسر عربۍ کې استعمال شوی دی نو یا جسر نو هغه وی چې یو پول دی او د ویښته نه نه تورې نه تېره یو مقتدي وله چای وکړه او دا سپین چرګ نه دی زه ورته پنډور چرګ ویم ډېر مې بدي شي دا په ارامې دی وله سور که او هغه یې پې وخوړه نو بیا ورته ما وی لکه موټروی څه ته وایي حضور پاک فرمایي بعضې خلک به پې داسې تېر شي که البرق لک د برېښنا کا جاوید الخیل اعلی سونه کر رکابو خانو او څوک به پیاده دي اوس هغوی دا نه منې عقل پسې روان دي د عقل بچي دي هلکه یو خبره درته وکړم شریعت یو حکم د عقل خلاف نه دی نشته په دې زما شیخ علامه افغاني صاحب کتاب لیکلی نور علما هم لیکلی دي قرآن او ساینس وګورئ تاسو ښه اوس بعضې څیزونو ته زموږ عقل رسي بعضې زموږ د عقل د ادراک او د حواسو نه بالاتر دي نه رسي ورته که زه زړه م شین کم نه رسي یو مثال در کوم چې تاسو پوه شئ یو لون دی لون ما سره یو نابینا دی بشیر جان حافظ دی د قرآن د سترګو باندې نابینا دی نعتونه تاسو اورئ په سترګو ما هغه ته بشیر جانه پړه دې سار باندې هغه وایي زما پړه دار باندې چې دا سور رنګ څه ته وي او دا شین څه ته وي او دا سپین څه ته وي یاره واقعي ما وی ګرم خو دې په ژبه په لاس معلومولی شي یخ کلک نارې بدبویي په پوزه خواږه تراخه خو دا واقعي رنګونه خو د سترګو سره تعلق لري او دې پیدایشي ړوند دی یو ځل مې ورته ویل ته چې خوب وینې نو په خوب کې سینې وایي مونږ په خوب کې رنګونه نی نو مونږ اوازونه ورو رنګونه مونږ ته نه ښکاري چې دا سور رنګ او شین او سپین څه ته وایي اوس راشه یو لون ته ووایه وایي سپین رنګ څه ته وایي ړه به شین کي او که ته ورته سپین رنګ ښی نه ورته خولی شي خړ شین نه راته هغه بیان کولی شي د دغې رنګونو د معرفت چې کوم سبب دی هغه د هغه شته ده ځکه نه لون ته ته ښه تقریر وکړه وی راځه لکه دا شین داسې وي او تور داسې وي او خړ رنګ داسې وي او داسې وي والله که دې پوه کړه او که ته هغه ته وایې چې لکه دا شین سور رنګ خو شته په تواتر یې د خلکو نه اورئ دا څه ته وایي والله که درته هغې بیان وکړی شي دقه رنګې د مارونو د آخرت د امورو دپاره چې ادراک کم اسباب د علم د معرفت پکار دي زموږ شته نه ړه به شین کم خو د الله هغه صفات چې الله سره دي او موږ وایو چې د هغې زموږ ذهن ادراک نشي کولی نشو معلومه دغه رنګې دا څیزونه نور عقل زموږ ورته نه رسي د عقل او دې کې هم د الله حکمت دی ولې چې عقایدو سره متعلق ایمان د پې لازم دی واجب دی هغې وجه سره اتا باندې الله ازمایش کوي که ته وایې زما د عقل لاندې مني زه منم وایي نه منم نو دا خو په عقل اعتماد وکړه په الله او رسول اعتماد ونه کړه مونږ وایو که زموږ د عقل لاندې راځي بیا یې منو که د عقل نه بالاتر دی بیا منو اعتماد زما په الله او په رسول دی په عقل نه دی نو امام بخاري ښکلی جواب کوي دغې خلکو ته چې الله وایي وندعو الموازین القسط لیوم القیامه او پیغمبر فرمایي چې دو خبرې ثقیلتان فی المیزان بس چې الله او رسول وی بس زما ورباندې ایمان دی خشته جواب شو اگر چې بعض علما وایي اشخاص تللی کېږي هغې کې نه ځو او بعضې وایي صحب به تللی کېږي هغې کې هم نه ځو او زما شیخ علامه افغاني صاحب به فرمایل وایي د دې معتدله او دا خیال دی چې ګنې د قیامت په ورځ به د ګوړې ویا تماکو د منډۍ تله پرته تله دوی پېژندلې نه ده شرع قاعده نه دی ویل خو وروستو لیکلی شوی دی علما دا خو مخکې تېر شوي دي تله څه ته وایي الميزان ما يعرف به مقادیر الاشیاء تله هغې ته وایي چې شي مقدار پې پېژندلی کېږي ترمامیټر یو تله ده که ته به حرارت دی هغه پې غیر مادي شی دی دنیا کې داسې آلات انسان پیدا کړل چې د غیر مادي مقدار معلومیږي نو الله سره به داسې څیزونه نه لیکن دام الزامی رد دی ګوره تحقیقي نه دی تحقیقي جواب څه دی دا چې یو تله به د قیامت پرس بلکل دقسې تله لکه زموږ د وطن خو د هغې کیفیت او صفات د دې نه ممتاز جدا دي او کته به په دا اعراض د دې عالم بس جواب واوره دا اجساد لري په عالم مثال کې
هلته زمونږ دا چې څومره نیکي به دي کوم ووجدو ما عملو حاضره دې خپل شکلونه دي ابا الله رالی په تله کې بیا چې ته چې خوبي نه حضور پاک فرمای بینا انا نائم اوتیتو بقدح من لبن ودومه د پيو کاسه چې راوړه فشربت منه ما تسكل واعطيت فضل عمر بن الخطاب چې کوم زیاتی وحدت عمر رحمه ورکړه قالوا ما اولته يا رسول الله تعبير دی ولا سوخه قال العلم اولته العلم اوس علم غیر مادي شی دی په خوب کې شکل د پيو توره خزه مې ولیده بلا شیچکه به برسرې چې د مدینې نه لاړه جحفې ته وی تعبیر یې څه دی وی وبا و مرض د مدینې خدای پاک لرکه نو وبا یې په شکل د تورې ښځې ولیده او قرآن شریف صورت یوسف کې نه دی انی رأیت احد څنګه دی 7 بقرات سمان یاکلهن 7 عجاف و 7 سنبلات خضر واخر یابسات دا قحط او فرخزادي په دې شکلونه ولې دا شکلونه قیامت کې نه دي هغه الله ته پته چې کوم شکل وي ابا الله راوالي په تله کې به وای خو دونه به درته ووایم چې د نیکو شکل به ښکلي وي او د ګناه شکل به سخی د نیکو نه به خوشبویي دي ګناه نه به بدبویي دي د نیکو به یخې وي خاصیت او ګناه به ګرمه بس دغه احادیثو کې راغلي اوس نو دلته وی وندعو الموازین القسط لیوم القیامه ډېر اختصاص سره طالبانو ته یو دوه ټکي ویم تاسو مه تنګېږئ ډېر اختصاص سره هلکه دا صیغه د جمع ولې راوړه الله خو واحد دی احد دی مفرد جواب دا چې دل دی تفخیما لشانه کله د یو نه تعبیر په جمع تفخیما کېږي یا ډېر کارونه د فرشتو په ذریعه کوي ځکه صیغه د جمع شوه موازین یا جمع د موزون ده لکه مجاهیل د مجهول موضوعات متعدد دي یا جمع د میزان د میوزان نو و په یې بدل شوی کسرې د ما قبل نه نو سوال کېږي چې دا خو تعدد د موازینو نه نو بعضې ګورې قایل دي د هر امت خپل میزان یا د اعمال باطني او خپل دی ظاهر لکه دلته رسولو در خپله تله ده مالوچو خپله لیکن راجح قول دا چې میزان تله یوه ده جمع په اعتبار د کثرت ته ما یوزنو لهم یا کثرت ته ما یوزنو یا تفخیما او بیا قص صفت بحال الموصوف دی نو سوال دا دی چې کوم صفت بحال الموصوف یا خود موافقت مطابقت شرط موصوف سره دلته مطابقت رانغی نو بعضې وی ذوات مقدر دی څوک وی قص په معنا د خاصیتات سره دی حافظ ابن حجر وی دا مصدر د مصدر صفت د مفرد مثنى مجموعه کېږي یقال میزان قسط و میزانان قسط موازین قسط او بیا لام په معنا د فی بکو یا لام اجلیم جوړیږي خو وروسته به حساب مقدر کې او یوم نه ورځ نه مراد نهار مطلق وقت مراد دی او کثیر د استعمال د شاعر په مطلق وقت کې او قیامت معدول قائمتون د موصوف په مقدر کې الساعه القائمه معنا بس چې موږ به ولګو انصاف والا تله د قیامت برس